موږ ته دا هم ښوول سوي چې رضایت مهم دی او همدارنګه دا چې د مخالفت کولو جرأت او عقلي دلایل هم باید موجود وي او برعکس د بل نظر زغمل هم ډیر ارزښت لري. هغه کسان او میلمانه چې دلته حاضر دي موږ د هغو څخه ځینې پوښتنې اخلو او هڅه به وکړو چې دا بحث د شاوخوا 30 دقیقو په موده کې مخته یوسو. دا 30 دقیقې د دغو پوښتنو لپاره ځانګړي دي چې تاسو یې کوئ او په همدې ډول به زموږ 2 ساعته بحث بشپړ سي. دلته 2 یا 3 بنسټیزې خبرې دي چې موږ باید پرې پوه سو. موږ باید ډېر احتیاط وکړو په ځانګړي ډول د هر ډول شعاري خبرو او احساساتي نارو څخه. لازمه نه ده چې موږ پکښې ګډون وکړو ځکه هیڅ شور او بېنظمي نسته. ټوله نړۍ دا هر څه تر نظر لاندې ویني او ګوري یې. که څوک غواړي وګوري او قضاوت وکړي نو باید خپل وقار، طرز او دریځ وساتي. موږ باید داسې بیلګه وګرځو چې خلک زموږ څخه یو څه زده کړي او له دې ځای څخه ډک لاسونه ولاړ سي. لیکوالان او فکري خلک تل یو د بل سره موافق او مخالف وي، کله یو د بل نظر مني او کله اختلاف ورسره کوي. یوه خبره باید وکړم، دلته زما د پوهنتون استاد پرویشتم اګروال صاحب هم ناست دی. هغه استاد چې موږ ته په ټولګي کې داسې راکاوه او موږ ته دا مهم اصل را زده کړ چې رضایت او همدارنګه جرأت او پوهه دواړه ډېر ارزښت لري. دا خبره واقعا ډېر مهمه ده. دوهمه خبره دا ده، دا بحث د هیڅ یو ځانګړي دین په اړه نه دی. په دې کې هیڅ اختلاف نشته او دا باید ټولو ته روښانه وي. دا بحث نه د کوم دین د ستاینې لپاره دی او نه هم د دین د سپکاوي لپاره. نو که څوک دلته د همدې نیت سره راغلي وي، زه غواړم هغوی ته ډاډ ورکړم چې تش لاسونه به له دې ځای څخه ستانه سي. په دې بحث کې د دیني نښو او سمبولونو ډېر استعمال سوی دی او د دې 2 کسانو په اړه هم خبرې کوو. اوس تاسو هغوی جدي ونیسئ. خو دا دواړه ډېر ښه خلک دي. موږ پرون ماښام د شای لپاره سره ناست و، ډېر خندونکي حالت او مجلس و. د دوی ترمنځ دا هم وسول چې عکس واخیستل سو. همدارنګه د عکس اوس په انټرنیټ کې لاس په لاس کیږي. همدا خبره د خلکو ترمنځ ګرمه سوې ده. دا دواړه کسانو د یو ارام، متوازن او سوکاله بحث لپاره موافقه وکړله. د ټویټر خبرې یوازې د ټویټر پرې محدود دي، که څه هم ایلن ماسک اوس دې ته ایکس وایي. اوس زه غواړم دا بحث له دې علماو او پوهانو سره راپیل کړم. که څه هم دوی پېژندنې ته اړتیا نه لري، خو بیا هم د ژورنالیزم د اصولو له پلوه پېژندنه ضروري ده. زموږ سره مفتي شمائل ندوي صاحب موجود دی، یو اسلامي عالم او علمي شخصیت دی. له کلکتې سره تړاو لري. هغه د واهن فاونډیشن بنسټ ایښودونکی دی، د لکنو ښار اوسېدونکی دی او د معتبرو دیني مدرسو له ډلې څخه د دارالعلوم له دولة العلماء څخه فارغه سوی دی. هغه ټولنیزې زده کړې هم کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې فعاله ونډه لري. په عامو فرمونونو کې تدریس کوي، فکري بحثونه کوي. او زموږ سره بل جاوید اختر صاحب دی. جاوید اختر صاحب یو نامتو شاعر لیکونکی، سندره ویونکی او نثر لیکونکی دی. د فلمونو لپاره مکالمې هم لیکي او ګڼ مشهورې سندرې هم لیکلي دي. تر دې هاخوا هغه د علمي تفکر، عقلانیت او د الحاد ښکاره بیلګه دی چې د الحاد په اړه پراخ نظر لري. ښاغلو، د ټولو دا پوښتنه چې آیا خدای سته، هر څوک هڅه کوي جواب یې پخپله پیدا کړي. ځینې خلک د هغه په ذرې پسې ګرځي چې ورته د خدای ذره وایي او ځینې په نورو کشفیاتو پسې ګرځي. دا پوښتنه هڅه کوي دا تشریح کړي چې کائنات څنګه د مادې بڼه خپله کړې، د پیدایښت او وخت څخه مخکې څه وه او د عقل او دماغ کشفیات پکښې څه دي، د طبیعت په بهیر کې څنګه دا واده کوي. زه هیله لرم چې نن به موږ دا بنسټیز اصول زده کړو او خپلو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کړو. د لومړي کس ته بلنه کوم چې سټیج ته راسي مفتي شمائل ندوي صاحب. مهرباني وکړئ راسي. ټولې ستاینې د هغه خالق لپاره دي چې دا کائنات د یو ټاکلي هدف او موخې لپاره پیدا کړي دي. ښاغلی جاوید اختر صاحب او ښاغلی سراب داودي صاحب او محترمو اوریدونکو او درنو میلمنو، مننه چې تشریف راوړی دي. د نن ورځ مباحثه ځکه مهمه ده چې د خدای پښتون موضوع باندې ده او په دې موضوع په موږ او تاسو خبرې کوو. دا داسې یوه موضوع ده چې د هغې لپاره بېلابېل معیارونه شتون لري چې په هغه باندې باید بحث وسي. او د بحث د پیل څخه مخکې دا ډېر ضروري ده چې موږ دا روښانه کړو چې نن به په دې موضوع کې کوم معیار سم ګڼل کیږي او کوم معیار به ناسم ګڼل کیږي. لومړی معیار چې زما په آن زه تاسو ته وایم هغه ساینس دی چې جاوید اختر صاحب هم دې موضوع ته په ډېرې چټکۍ سره مراجعه وکړي او جاوید اختر صاحب ساینس موږ مخ ته ډېر ژر کښېږدي. حال دا چې ساینس په حقیقت کې د خدای د شتون د مستقیم ثبوت یا د هغه د انکار لپاره معیار نسي کېدلی. د دې معیار ساینس نسي کېدلی. دا ولې؟ دا خبره زه نه درته کوم بلکې د ساینس متخصصین دا خبره کوي. د ساینس ملي اکاډمي وایي ساینس هغه لارې او وسایل نه لري چې د خدای شتون ثابت یا رد کړي. دا پروسې او وسایل ساینس نه لري ځکه ساینس په تجربوي شواهدو ولاړ دی. د تجربوي شواهدو سره تړاو لري او تجربوي شواهد زموږ د طبیعي او فزیکي نړۍ سره اړه لري. حال دا چې خدای غیر فزیکي او ما فوق الطبیعت حقیقت دی، نو غیر فزیکي حقیقت
د هغه وسیلې په واسطه نسي ازمویل کېدلی چې یوازې د فزیکي حقیقت د پلټنې لپاره کارول کیږي، نو د غیر فزیکي لپاره نسي کارول کېدلی. له همدې امله په نننۍ مناظره کې به د خدای د شتون د ثابتولو یا ردولو لپاره له علمي شواهدو کار وانخیستل سي او نه به هم علمي شواهد او نه هم ساینسي شواهد ومنل سي. دوهم معیار کېدای سي وحی وي، یعنې دا چې د وحی له لارې دا ثابته کړو چې آیا خدای سته که نسته، خو دا معیار به هم نه منل کیږي. دا ولې؟ ځکه چې وحی زما له نظره د پوهې یوه معتبره سرچینه ده، خو زموږ د محترم جاوید اختر صاحب له نظره دا د پوهې معتبره سرچینه نه ده، هغه یې نه مني. نو له همدې امله به نن زه په دې مناظره کې د هیڅ دیني کتاب یا مذهبي کتاب څخه هیڅ یو متن وړاندې نه کړم تر څو هغه د جاوید اختر صاحب لپاره د منلو وړ نه وي. نو هیڅکله به داسې مذهبي څه وړاندې نه کړم چې د جاوید اختر صاحب لپاره د منلو وړ نه وي. دریم معیار چې کېدای سي مطرح سي هغه مشاهده ده، یعنې یو څوک ماته ووایي خدای موږ ته وښایاست، که خدای سته نو هغه ماته ښکاره کړه، یا دا چې د خدای د شتون لپاره تجربوي شواهد موږ ته وړاندې کړه. دا د ناسمو او غلطو وسایلو کارول دي، دا په حقیقت کې د ناسمې وسیلې کارول دي. دا داسې ده لکه جاوید اختر صاحب چې له ما څخه وغواړي مفتي صاحب د فلزي شي څخه ماته پلاستیک جوړ کړه، د دغه فلزي شي څخه ماته پلاستیک جوړ کړه چې په اصل کې پلاستیک د فلزي شي څخه لاسته نه دی راغلی. نو دا د ناسمو او غلطو وسایلو کارول دي چې په دې بحث کې به مطرح نسي، او د دې غوښتنه کول دا ماشومانه غوښتنه ده. نو زما په آن د خدای د شتون لپاره د تجربوي شواهدو غوښتنه کول یوه ماشومانه غوښتنه ده، او زموږ محترم جاوید اختر صاحب تر دې پړاو ډېر مخکې تللی دي. نو اوس یوازې یو معیار پاتې کیږي او هغه معیار عقل او منطق دی، یعنی د خدای شتون به یا د عقل له لارې ثابت کیږي یا به د عقل له لارې رد کیږي. خو دا چې دا موضوع ډیره مهمه او حساسه ده، نو منطقي دلایل هم باید داسې وي چې قطعي او روښانه وي، نه مبهم او پټ چې د خلکو فکرونه ور خراب کړي. داسې وي لکه 2 او 2 چې 4 کیږي، دومره واضح او روښانه به وي چې په منطقي ډول رد کېدل یې ممکن نه وي. د بیلګې په توګه که موږ ووایو محترم ښاغلی سراب یو انسان دی او ټول انسانان شعور لرونکي موجودات دي، نو پایله دا سوه چې ښاغلی سراب هم شعور لرونکی موجود دی، انسان دی. آیا دا مبهم یا پټ دلیل سو؟ نه، قطعي او روښانه دلیل سو. دا قطعي دلیل دی، دومره روښانه لکه 2 او 2 چې 4 کیږي او په منطقي ډول رد کېدلی نسي. نو که نن زموږ جاوید اختر صاحب د خدای د شتون په اړه داسې کوم عقلي او منطقي دلایل وړاندې کړل چې قطعي وي، روښانه وي، نو زه دلته اعلان کوم چې زه به خامخا هغه دلیل ومنم او زه به پر هغه غور وکړم. خو له دې سره دا وړاندوینه هم کوم چې داسې هیڅ کوم قطعي دلیل هیڅوک نسي وړاندې کولی چې د خدای شتون نه ثابت کړي. موږ به دلایل وړاندې کوو او قطعي دلایل به وړاندې کوو، منطقي دلایل به وړاندې کوو، داسې دلایل به وړاندې کوو چې ټوله الحادي نړۍ هم رد کولی نسي. راځئ اوس یو ساده مثال تصور کړو. ما سره تصور وکړئ، زه له تاسو ټولو حاضرینو څخه غوښتنه کوم چې ما ته پام وکړئ. تصور وکړئ فرض کړئ موږ او تاسو یو ټاپو ته روان یو. فرض کړئ چې موږ او تاسو په یوه ټاپو کې یو، داسې ټاپو چې تر موږ مخکې هلته هیڅوک هم نه دي تللي. موږ او تاسو روان یو، ناڅاپه ستاسو مخې ته یو ګلابي رنګه توپ پروت دی. لومړی پوښتنه کیږي چې ستاسو ذهن ته راځي هغه څه ده؟ دا توپ ولې دلته پروت دی؟ څنګه راغلی دی دلته؟ ولې رنګ ګلابي دی؟ بل رنګ هم کېدلی سوی، ولې په همدې بڼه دلته پروت دی؟ ولې بڼه نه سوه بدله؟ دلته خو هیڅوک هم مخکې نه و موجود، نو دا توپ له کومه دلته راغلی؟ په طبیعي ډول تاسو دې پایلې ته رسیږئ چې حتما یو څوک سته چې دا توپ یې له همدې ځانګړو ځانګړتیاوو سره جوړ کړی دی او دلته یې ایښی دی. دا توپ یو چا دلته راوړی دی، ایښی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې د توپ شتون هم د یو چا شتون دلالت کوي چې هغه توپ یې په همدې ځای باندې ایښی دی. اوس دا توپ تاسو په ذهن کې پراخ کړئ، د دومره پراخ کړئ د کائنات په اندازې سره پراخ کړئ، او هغه پوښتنه بیرته په فکر کې راوړئ، او دا پوښتنه بیرته ستاسو په فکر کې راګرځي دا کائنات له کومه راغلی دي؟ ولې راغلی دي؟ له دې ځانګړو ځانګړتیاوو سره چا پیدا کړي دي؟ دا پوښتنې په هغه وخت کې هم پر همهغه ځای وي لکه څنګه چې تاسو د توپ په باره کې کولې. خو که دا پوښتنه له ښاغلي جاوید اختر صاحب څخه وکړو، ځکه چې د دوی فکر دا دی چې خدای نسته، او دا یوازې د دوی نظر نه دی بلکې د ټولو هغو کسانو نظر هم دی چې خدای نه مني. که له دوی وپوښتل سي چې دا نړۍ، اسمانونه، دا هر څه له کومه راغلل، نو عموما به دوی 2 ډوله جواب درکړي. یا به ووایي موږ نه پوهیږو چې دا نړۍ له کومه راغله، او بیا به دا پایله واخلي چې خدای نور نسته. دا ډول دلیل ته ویل کیږي د ناپوهۍ پر بنسټ ولاړ دلیل، یعنې ځکه چې زه نه پوهیږم نو هغه شی نسته، دا سمه طریقه نه ده. یا به دا جواب درکړي، دا به ووایي دا نړۍ په خپله جوړه سوه،
نه دا چې یو چا جوړه کړې ده. که دا خبره سمه وي نو بیا نو هغه توپ چې موږ مخکې یاد کړ هغه به هم پخپله جوړ سوی وي. خو کله چې موږ یو توپ ووینو هیڅوک دا خبره نه مني چې دا توپ پخپله جوړ سوی دی، بلکې ټوله وایي دا حتما یو چا جوړ کړی دی. خو همدا خبره چې د توپ لپاره نه منل کیږي بیا د ټولې نړۍ لپاره منل کیږي، دې ته ړوند قضاوت وایي، ړوند باور وایي، یعنې داسې خبره منل چې ثبوت نه لري. بله خبره دا ده چې ښاغلي جاوید اختر صاحب دا هم ووایي چې په پخوا زمانو کې خلک د طبیعي پیښو په علت نه پوهېده. کله چې به برېښنا پرېوتله ویل به یې چې دا د خدای کار دی، او کله چې به باران ورېده ویل به یې دا هم د خدای کار دی. نو کله چې ساینس دا شیان تشریح کړل نو خدای ته اړتیا پاته نه سوه. دې خبرې ته وایي یعنې هر ځای چې انسان نه پوهېده هلته به یې د خدای نوم اخیسته. خو دا زموږ نظر نه دی، ځکه که موږ پوه سو چې باران څنګه ورېږي یا برېښنا څنګه رامنځته کېږي نو دا خو دا معنا نه لري چې خدای نسته. د یوې پیښې څرنګوالی پېژندل د دې انکار نه کوي چې دا پیښه چا پیدا کړې ده. زه به پر دې موضوع وروسته نور بحث هم وکړم. زه دا تمه هم لرم چې ښاغلي جاوید اختر صاحب احساساتي خبرې هم وکړي، لکه دا چې وبه وایي که خدای سته نو بیا ولې په دې نړۍ کې ظلمونه، دردونه او غمونه سته. خو دا احساساتي دلیل دی، نه عقلي. احساساتي دلیل د حقیقت د معلومولو لپاره سمه لاره نه ده. زما خبره دا ده چې د بدۍ شتون د خدای د نه شتون دلیل نه دی، بلکې د هغه د شتون دلیل دی. ځکه که خدای سته نو انسان مسؤل دی، یعنې باید د خپلو کارونو حساب ورکړي، او حساب هغه وخت معنا لري چې ښه او بد دواړه موجود وي. که بد نه وي نو حساب هم نسته، که حساب نه وي نو بیا پوښتنه پیدا کېږي نو بیا دا ټول دردونه، کړاوونه، ظلمونه ولې دي؟ که خدای نه وي نو دا کړاوونه بې معنا کېږي. اوس بېرته همهغه د توپ مثال ته راګرځو، خو دا ځل به یې ډېر ساده تشریح و. که څوک له ما وپوښتي دا توپ چا جوړ کړی دی یا دا ټوله نړۍ چا جوړه کړې ده، نو زه وایم دا نړۍ او د نړۍ ټول شیان داسې دي چې خپله له ځانه نه دي پیدا سوي، بلکې د بل چا یا بل څه اړتیا لري. د ټولو شیانو ته په فلسفه کې پر بل ولاړ شیان ویل کېږي، یو پر بل ولاړ شیان، یعنې دا شیان چې خپل وجود یې د بل چا له برکته وي. دا نړۍ له ځانه نه ده پیدا سوې. که څوک وایي په نړۍ کې داسې شی سته چې بل چا د اړتیا نه لري، نو زه ترې پوښتنه کوم چې ما ته دې وښیي، موږ به فکر پر وکړو. نو کله چې موږ ګورو چې دا نړۍ او هر څه چې په دې نړۍ کې دي، کوم شیانو یادونه چې موږ مخکې وکړله، هر څه چې په دې نړۍ کې دي، دا ټوله شیان چې په دې نړۍ کې دي یو بل ته اړتیا لري. نو زموږ عقل دا حکم راته کوي چې باید یو داسې ذات موجود وي چې بل هیڅ شي ته ضرورت ونه لري، بل هیڅ شي ته اړتیا ونه لري. هغه ذات چې نه شتون یې ناشونی وي، ځکه که هغه نه وای نو دا ټول شیان به هم نه وای، دا کائنات به هم نه وای، په دې دنیا کې چې څه شیان دي دا به ټوله نه وای. که څوک بیا دا پوښتنه وکړي چې هغه ذات بیا چا پیدا کړی دی چې هیڅ شي ته ضرورت نه لري، هیڅ شي ته اړتیا نه لري، نو دا پوښتنه ناسمه ده. ځکه که هغه هم پیدا سوی وای نو بیا به هغه هم اړتیا درلودلی، پر بل چا به تکیه درلودلی، بل چا ته به ضرورت درلودلی، او دا لړۍ به هیڅکله پای ته نه وای رسېدلې. عقل دا خبره نه مني. نو باید یو داسې ذات وي چې له پیله موجود وي، تل موجود وي، بې نیازې وي، هیڅ شي ته ضرورت ونه لري، بل چا باندې تکیه ونه لري، پر هر څه برلاسې وي، ځواکمن وي، پوه وي، او پر هر څه باندې برلاسې درلودونکی وي، او پر هر څه باندې بنسټ ایښودونکی وي، د هر څه جوړونکی وي، پر هر څه باندې برلاسې وي، او د هر نظم او قانون ټاکونکی وي. ځکه دا نړۍ په ډېر نظم ټاکلو، قوانینو او دقیقې اندازې سره روانه ده. دا نظم بې له پوه او ځواکمن جوړونکي نسي کېدلی، او دا ځواکمن ذات او پوه ذات همدا هم هغه ذات دی چې موږ یې خدای بولو. مننه. زه د دې دلایلو وروسته د جاوید اختر صاحب څخه غوښتنه کوم چې د جواب لپاره سټیج ته راسي. مهرباني جاوید اختر صاحب. لومړی زه غواړم مفتي صاحب ته یوه خبره وکړم. زما د ساینس په اړه پوهه ډېره کمه ده، نو د هغې په اړه اندېښنه مه کوه، خو لږ عام عقل خو لرم. د خدای د تصور خبره کومه نوې خبره نه ده. دا له ډېره پخوا وختونو راهیسې د انسان په ذهن کې موجوده ده. ځینې دینونه 3000 یا 4000 کاله عمر لري، خو انسان له لسګونو زرو کلونو راهیسې ژوند کوي. انسان هغه مخلوق دی چې موږ یې نن یعنې اوسني انسانان بولو، یعنې همدا ننني انسانان، نه بل ډول. انسان تل د ژوند په اوږدو کې د یو ډول عقیدې یا دین لرونکی پاتې سوی دی. دا دینونه د ناپوه خلکو نه وه، دا دینونه د هغو قومونه وه چې ډېر پوه او هوښیار خلک یې درلودل. د یونان خلک وه چې ستر فیلسوفان یې درلودل، د مصر خلک وه چې لوی هرمونه یې جوړ کړل، د روم خلک وه چې لوی ښارونه، ودانۍ، د خلکو مشورتي مجلسونه او د ولسواکۍ لومړني اصول یې جوړ کړل. که څه هم د هغوی ولسواکي پوره نه وه، خو بیا هم واک یې درلودی. دغو خلکو خپل خدایان درلودل،
او پر هغو یې هغومره باور درلودی لکه نن چې یو دیني انسان یې پر خپل خدای لري. د عیسویت له راتګ څخه مخکې په اروپا کې بل مذهب و. هغوی یو خدای درلوده، ښځې یې درلودلې، زامن او لورګان یې درلودلې. خو کله چې نوی دین راغی نو هغه پخوانی خدای او ټول تصور یې له منځه ولاړې. که تاریخ ته وګورو نو وینو چې د خدایانو تصور بدل سوی دی. هغه خلک چې پر پخوانیو خدایانو یې باور درلود ناپوه نه وه، بلکې د خپل وخت ډېر هوښیار او پوه خلک وه. خو پوښتنه دا ده چې نن د هغوی دینونه او خدایان چیرته دي؟ نن چې خلک پر کوم خدای باور لري له کومه معلومه ده چې څو کاله وروسته به هم همدا باور پاتې وي؟ موږ وینو چې په اروپا کې کلیساوې تشې دي، وخت تېرېږي، فکرونه بدلیږي. اوس راځو د دین اصل ته. هر دین له انسان څخه یو شی غواړي، هغه دا چې بې له دلیله باور وکړي. د بې دلیله باور څه ته وایي؟ د باور او ایمان ترمنځ توپیر دا دی. ما شمالي قطب ځای نه دی لیدلی، خو باور لرم چې ستا. ولې؟ ځکه خلک هلته تللي دي، نقشې سته، دلیل سته. دا بې دلیله باور نه دی، دا پر دلیل ولاړ باور دی. خو دین له انسان څخه غواړي چې داسې خبرې ومني چې نه دلیل لري، نه ثبوت لري، نه شاهد، نه منطق، یوازې دا چې ویې مني. دې ته بې دلیله باور وایي. که دلیل وای نو بیا به دا ساده منل وه، نه بې دلیله باور. که زه پر داسې خبرې باور وکړم چې نه منطق لري، نه دلیل لري، نه ثبوت لري، نه شاهد، نه کوم سند، او بیا یې ومنم، نو دا ټوله ناپوهي ده. که سبا زه دا یقین وکړم چې ایلن ماسک زما ورور دی، زه به ډېر خوشحاله سم او آرام به پیدا کړم. خو که څوک راته ووایي ولې یې منې، ثبوت یې څه دی؟ هغه خو امریکایي دی او ته هندی یې، نسل مو هم جلا دی. نو زه ورته وایم دا زما ایمان دی. دا د ایمان معنا ده هغه څه چې ثابتول یې ممکن نه وي. که ثابتول یې ممکن وي نو بیا ایمان ته اړتیا نسته. هر څومره بحث چې وکړې په پای کې د نړۍ هر دین پر ایمان ولاړ دی، او ایمان دا دی داسې یقین چې نه ثبوت لري، نه شاهد لري، نه دلیل لري، نه سند لري. بس منې بې. د کوم انصاف خبرې چې تاسو کوئ دا د انسان لخوا جوړ سوی مفهوم دی. په طبیعت کې هیڅ انصاف نسته. که یو طوفان راسي ونې ونړوي یا حیوان یو بل حیوان وخوري، هغوی ته انصاف نسته، هغوی زندان ته نه ځي. نو ځکه په طبیعت کې د انصاف اړتیا نسته. طبیعت په خپله اصل کې بشپړ دی. اوس که موږ ووایو صاحبه دا وګوره ما دا خواړه وخوړل، ما ته یې زیان ورسوه، آیا هغه ته سزا ورکول کېږي؟ نه، ځکه چې دا یو سیسټم دی، همداسې روان دی. په طبیعت کې بې له انصافه، انصاف یو انساني تصور دی. نو یو څوک چې تاسو ته وایي زه به تا ته انصاف درکړم، دا د انسان د ذهن پیداوار دی، نه طبیعي او نه آسماني. د طبیعت تصور او د انصاف تصور سره یو نه دی. وروره تاسو ټوله یو ځای روان یاست. اوس که تاسو چپلاسې موټر وچلوئ، په چپه لاس ولاړ سئ، نو څه به پېښ سي؟ که داسې وسي نو تاسې به حادثه وکړي، یو څوک به ووژل سي، ترافیک به بند سي. درواغ، بېایماني، رشوت، چپه لاس موټر چلول، دا ټوله د دې لپاره طبیعي قانون نسته. دا هر څه موږ پخپله جوړ کړي دي. لکه څنګه چې موږ د چپ لاس ډرایور قانون جوړ کړی دی، همداسې د انصاف مفهوم هم موږ خپله جوړ کړی دی. دا انصاف له طبیعت سره هیڅ تړاو نه لري. ځینې خلک وایي چې طبیعت په خپله خدای دی، خو که طبیعت خدای وي نو په طبیعت کې خو هیڅ انصاف نسته. او تاسو بیا وعده کوئ چې انسان ته به له مرګ وروسته انصاف ورکول کیږي. که ما ته انصاف راکړه سي نو زه به ډېر خوشحاله سم، خو زه باور نسم کولی، ځکه چې زه په خپل ځان کې ایمان نسم پیدا کولی. همدا حقیقت دی چې دینونه له انسان څخه د ایمان غوښتنه کوي. دا په خپله دا معنا لري چې د هغو سره پوره دلیل او جواز نسته، سند نسته. شراب چې دی هغه په ډیرو درملو کې کارول کیږي، او په یو سروي کې په امریکا کې سوی دی ویل سوي چې د اوږد عمر خلک څوک دي. په یوه خوا کې هغه خلک و چې هیڅ شراب یې نه څښل، او په بله خوا کې هغه خلک و چې بشپړ بوتل شراب یې څښل. تر ټولو اوږد عمر د هغو خلکو و چې د په ورځ کې به یې یو ګیلاس یا 2 ګیلاسه شراب څښل او خواړه به یې ورسره خوړل. خو بیا هم موږ شراب بد ګڼو، او زه یې پخپله بد ګڼم. ولې؟ ځکه چې داسې نه کیږي. ځینې شیان عادت کیږي او همدا عادت ورو ورو زیاتیږي. تر اوسه پورې تاسو داسې څوک نه دی لیدلی چې شیدې وڅښي او 10 کاله وروسته هماغه یو ګیلاس شیدې څښي. داسې نه کیږي چې له سهاره تر ماښامه یو ګیلاس څښي. نو مذهب هم د شرابو په څېر دی چې ورو ورو زیاتیږي. لکه څنګه چې سرطان زیاتیږي، لکه څنګه چې شراب زیاتیږي، همداسې زیاتیږي او عادت کیږي. نو که دین په اعتدال کې وي، کیدای سي انسان د ځینې ښې لارې ور وښیي، خو که ډېر سي زیان رسوي.
لکه ځینې شیان چې لږ ګټه لري خو ډېر یې زیان لري. زه باور لرم چې مفتي صاحب له هغو کسانو څخه دی چې دین یې په سمه اندازه کارولی دي او زه خوشحاله یم چې ورسره ومې لیدل. خو که نړۍ ته وګورو نو ډېرې بدمرغۍ د هغو خلکو له لاسه سوي دي چې ځانونه یې ډېر دیني معرفي کړي دي. اوس ما وخت پوره سو. مننه. اوس د جاوید اختر صاحب د جواب لپاره مفتي صاحب ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي. مفتي صاحب تاسو 7 دقیقې وخت لري. لومړی خو مننه او تر هر څه مخکې د محترم جاوید صاحب خبره را اخلم. جاوید اختر صاحب وویل چې خدای پانی دی ځکه ډېر مذهبونه راغلل او لاړل. ځینو خلکو یوه سیاره خدای وبله، ځینو بل څه. زما خبره دا ده چې هر څوک چې کوم محتاج او تړلی شی خدای وبولي په خطا کې دي، ځکه محتاج شی خدای نسي کېدلی، هغه خدای نه دی، خدای کېدلی نسي هغه. موږ دلته د هغه ذات د ثابتولو لپاره ناست یو چې وجود یې حتمي دی، چې هیڅ شی پر ولاړ نه دی بلکې هر څه پرې ولاړ دي. موږ د هغه اصل خبره کوو چې تلپاتې له پیله موجود او بې پایه دی. موږ د بل چاره ثابتولو لپاره نه یو راغلي. دوهمه خبره دا وسوه چې ایمان او باور څه ته وایي. د ایمان دا تعریف نوی نه دی، دا خبره مخکې هم سوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې دا تعریف وړاندې کیږي. دا خبره مخکې یو مشهوره لیکوال هم کړې ده او زه پوهیږم چې دا خبره له کومه راغلې ده. د پوهې له پلوه تاسو نسي کولی ایمان او باور داسې جلا کړي. ایمان هم سم کېدای سي او هم ناسم، باور هم همداسې هم سم کېدلی سي او هم ناسم. هر هغه ایمان چې د عقل، دلیل او نښو پر بنسټ ولاړ وي هغه سم ایمان دی. او که څوک د داسې ایمان خبره کوي چې بې عقلي وي او هیڅ دلایل ورسره نه وي نو موږ هم د همهغه خبرې سره موافق یو. موږ هم داسې ایمان نه منو. موږ د هغه ایمان منونکي یو چې تر شا یې عقل وي او نښې وي. نو لکه څنګه چې باور سم او ناسم کېدلی سي، ایمان هم سم او ناسم کېدلی سي. نن زموږ بحث دا نه دی چې ایمان او باور کې توپیر څه دی. نن خبره دا ده چې حق څه دی. که څوک باور ومني که ایمان، اصل خبره دا ده چې کوم یو سم دی او کوم یو ناسم دی. ناسم ایمان څه دی؟ ناسم باور څه دی؟ همدا زموږ د بحث موضوع ده. بله پوښتنه دا وسول چې که دین او ایمان حماقت نه وي نو حماقت څه شي دی؟ زما په آن تر ټولو لوی حماقت دا دی چې څوک خدای نه مني. دا تر ټولو لویه ناپوهي ده. د دې مثال داسې دی، تصور وکړئ چې تاسو پر سړک روان یاست، یو باغ ته ننوځئ او هلته ووینئ چې په ګلانو لیکل سوي دي زه د جاوید اختر سره مینه لرم. اوس پوښتنه دا ده آیا تاسو به ووایئ چې دا لیکنه په خپله جوړه سوې ده؟ چا جوړه کړې ده؟ نه، دا په ښکاره ډول یو جوړښت دی او د هر جوړښت د شا یو جوړونکی سته. نو که څوک دا ساده خبره نه مني چې دا دومره منظم کائنات چې په ډېر دقیق ډول روان دي په خپله جوړ سوي دي، زما په آن له دې څخه لوی حماقت او ناپوهي بله نسته. دا خبره بېعقلي ده. بیا وویل سول چې ته په توپ تمرکز کوې نه پر ټاپو. خو زما د توپ مثال همدا د دې لپاره دی چې وښیم ټاپو چا جوړه کړې ده. توپ هم محتاج دی، ټاپو هم محتاج ده. دواړه د هغه ذات غوښتونکي چې په خپله محتاج نه وي. وروسته دا هم وویل سول چې په طبیعت کې انصاف نسته. موږ په خپله پرېکړه کوو چې اخلاق څه دي او انصاف څه دي. لکه د ټرافیک قوانین، دا خو خدای نه دي ویلي. دا خبره سمه پرتله نه ده، دا د فکر تېروتنه ده. د ټرافیک مثال د شخصي اخلاقو دی، د عامو او حتمي اخلاقو نه دی. او دا شخصي اخلاق او قانون د خلکو لخوا جوړیږي او انصاف عام او حتمي اصل دی. که څوک وایي چې په طبیعت کې انصاف نسته نو بیا ولې موږ په نړۍ کې دومره هڅه کوو چې انصاف راولو؟ که بې انصافي طبیعي وي نو طبیعت یې همهغسې پاته سي. دا خبره خپله له عقله لیرې ده. ځینې کارونه په اصل کې بد وي او ځینې ښه وي. دا بدوالی او ښهوالی بدلېدونکی نه وي. خو ځینې کارونه داسې وي چې خلک یې د ټولنې د هوکړې او یا د شخصي خوښۍ له مخې ښه یا بد بولي. خو انصاف چې دلته پرې بیا بیا خبرې وسوې دا عام او حتمي اصل دی، شخصي نه دی. که څوک وایي دا هم د خلکو په خوښه بدلیږي نو زما پوښتنه دا ده که خلک سره هوکړه وکړي چې ظالم سم دی نو آیا ظالم به سم سي؟ وروستۍ خبره دا وسوه لکه شراب چې لږ وڅښل سي نو اغېز یې زیاتیږي. همدا حال د دین او مذهب هم دی. خو که دا مثال د خدای په شتون د نه منلو لپاره وکارول سي نو که څوک لږ لږ بې خدایي ومني نو پایله به یې داسې ټولنه وي چې هر څه به پکښې زور او ظلم وي. مننه.